شاٹ مانو بسو गणकप्ता ना सुभाषला बंगले की व्यवस्था केली हां बंगले की व्यवस्था केली ताते बंगला व्यवस्था کتونکو مونږ سره یو زنانه موجوده ده چې په سیټي ټاون پاړی پورې ثاني زړو حدودو کې ولاړه ده د دوی د وینا مطابق چې دا کم کور مه ته مونږ ولاړ یو نو د دینه د دې کور مالک چې کوم دی سړی هغه ته کور قبضه کړی دی ظلم زیاتې ورسره شوی دی د دوی आवाज مونږ اوچتول غواړو او دوی هم خپل आवाज مشران له رسول غواړي چې دوی سره سره لوبه شوی دا څه ظلم ورسره شوی دی هغه هم د دوی د خپل مونږ په خپل وروجي رومبه خو خپل تعارف کې د کم دی سره تعلق ساتي سره نوم دی او دا څه واقعیا ده بسم الله الرحمن الرحیم زه د بنو سره تعلق ساتم او د فضل حکیم سره زه چې MCA هسپتال کې مې کار کوم دغه سره یو LSV په دغه پروجیکټ کې نو دوی باندې ما فول اعتماد کو کور ته مې دغه کور انسان مې دغه کور کې مې انټر شپږ کاله معنا ما زه اعتماد کې واغشتو نو اعتماد کې معنا پیسې مو ولې کور امرا نه وای چې هر څو سامان امرا نه وړو نو دا د اوس کور کې ناستا اوس کور د کور د زمانه ته چې راشو نو کور کې مې نه پرېږدي او جرګې نام دغه شو جرګې تم نه کېنی نه عدالت ته راځي دا 15 شپږ کال چې تاسو سره کوم ریلیشن تیر کو نو آیا تاسو خو نکاح میکا خو نه وای نه نکاح نه وشوه بس اعتماد مې پکړاو او کور فیملی ممبر مې جوړ کړاو بس اعتماد کې اداره سره وکړل نو اعتماد کې ما په اعتماد وکم بل چا سره شریک کور هغه کې دا سالش شو سالسی کې معنا کوروم ترانسفر کو او انتقال مو کو ځان پسې او پیسې مو ولې دا سیټي ټاون دا او دا فضل حکیم کور دا غنکپ دا حیدرآباد کې فیس 6 کې جی جی دا درې مرلې کور دی جی 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 هغه معنا اوس قبضه کو اوسه سوکرې دارور کې اچولې دي او زه بار کړل نه زه ور کې نه بار کړل ټول سامان من غیر موجودګي کې وړل دار سه وړلې دي معنا بس زبانو ناراشم عدالت ته تاریخ تراشو زه هوټل کې او دغه باندې روډونو باندې کړل نو چې تاسو په کیس کړی دی عدالت ته راځي نو دی عدالت نه دې ناراضي نه عدالت ته راځي او جرګې نه متخته ده کور کې اوسم ناسته دا منه پټکی کور کې پټکی د الله دا بغیرته د غټ سمګلر دا شپک کالر باندې سمګلینګ کړه دا پیسې ټوله والي دي په خپل تاسو سره تعلق څه جوړ تعلق بس کور ریلیشن ہو کور د ملاقات څنګه شوی ملاقات جی هسپتال کې اوس راز موږ دواړه کار کول یو هسپتال کې جی جی دا ترول دا مې ترول لورې ما بس دغه ویل غواړم چې د تور سره حق نه خوړل پکار او دا د لپاره دي چې د جرګه کې کینی آیا ور سره پای کوټ کې کینی دا خبره مهرباني دیو کې چې د سره د حل کې دا تور سره دا کله ما کله بل کله په روډ کله یو ځای کله بل ځای نو مهرباني به تاسو ته خواسته چې د دې په حق کې د مونږ سره مرسته وکړي چې دې ته د خپل حق میلو شي تاسو تانه لته جی تانه تلې عدالت کې کیس مو جرګې تم ناستو اوس د جرګې نام پټېږي نه عدالت ته راځي او نه جرګې ته راځي نو عدالت کې جی کیس تا کنه تانه کې بس عدالت کې کیس لګیا دا او دا دغه بس جرګې ته اوس نه راځي کور کې دا ټوله فیملی دا زمنه دی او فیملی دا دام کور د اوس پټ شو او دنه ورال دنه د نه پرېږدي زمانه تروزی د یو علاج کې د ډاکټر د شاکر نومه ده هغه د تروزی نو بیا چې هغه کور نشته نو بس زما وزیر اعلی صاحب او IGP صاحب ته دا خواسته چې زما سره د انصاف وکړل شي کدا چې مشران د کومه راغو نو هغه سره ومنو شي دا خپل خبره ورته ولنا او دا پټېږي یوم نه کوي او سو یو تم نه کېنی جی کتونکو تاسو اوریدل چې دا غریبه د بنو نراشي دلته کې پروډونو باندې چکرې وخی دا اعتماد په اوکو او ظاهر خبره را چې په پردي کس باندې اعتبار کول بالکل نه دی پکار هو غلطي د انسان نه کیږي نو دوی هم د غلطي کړي دي اعتماد په کړو د دوی په کور باندې قبضه شوی دي اوس کیس عدالت کې چلیږي خو عدالت ته هم دوی پیشي نه کوي او جرګې نه هم پټيږي کور تراشي نو هغه هم کور کې نه پریږدي ورته وی چې کور کې نشته نو دا د حکومت نه
او د اعلی حکمرانو نه خپل حق کې مدد غواړي. کیمرامین توفیق احمد سره رڼا ګل پیام هیبر پیښور.